أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 34-35 دو آیاتونو نو هغه ویلې کیږي. اوس دې ځای کې الله رب العزت نو هغه د مال متعلق نو هغه احکام ذکر کوي. نو په دې دو آیاتونو کې درې حکمونه چې نو هغه ذکر کیږي. پرونه پورې چې نو هغه اته احکام ذکر شول، اته حکمونه ذکر شول. اوس په دې دوو آیاتونو کې درې حکمونه، نهم، لسم، یولسم، درې حکمونه چې نو هغه ذکر کیږي او دا تعلق ساتي د مال سره. الله جل جلاله فرمایي ولا تقربوا مال الیتیم. نو دلته وسوم ګوره اق مخکینی پشان څنګه چې پرون تیر شول ولا تقربوا الزنا، نو الته الله وی زنا ته منځ کیږي، یعنی اسباب د زنا چې نو هغه هم استعمالوي. دغه شانتي دلته الله پاک دې سونه لا تاكلوا مال الیتیم، خو الله وی لا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته به نږدې کېږي هم نه، د هغې نه به ځان ډېر چې نو هغه لرې ساتي. ولې؟ ځکه د یتیم مال دا خوړل دا خپلو خېټو ته چې نو هغه ور اچول دی. لکه څنګه چې نو هغه په صورت نساء کې آیات نمبر 6 پاغې کې الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کړی ول او التی مونږ د دې وضاحت چې نو هغه هم کړو. نو صورت نساء آیات نمبر 6 کې الله جل جلاله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، تاسو ازمې چې نو هغه یتیمانان تر دې چې د هغوی ورسېږي چې نو هغه عمر د نکاح ته. فإن آنستم منهم رشدا، کچری تاسو چې نو هغه محسوسه کوي معلومه کوي د هغوی نه چې نو هوښیارتوب، فادفعوا الیهم اموالهم، نو بیا د هغوی مالونه د هغوی ته حواله کوي. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، او تاسو مخورئ د هغوی مال په اسراف فضل خرچۍ سره او په تلوار سره. ای یکبرو، د دې نه وړاندې چې دوی چې نو هغه لوی شي. ومن کان غنیا فلیستعفف، او څوک چې تاسو کې څوک چې مالدار وي نو هغه د پکار د چې ځان وساتي د یتیم د مال نه. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، او څوک چې عاجز او محتاج وي او د سره یتیمانان وي نو بیا پکار ده چې د دستور طریقې مطابق یعنی چې نو هغه سوره د هغوی خرچه کیږي په هغې په قدر د ځان سره شاملولی شي، د هغوی خوړی شي. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، بیا هر کله چې تاسو ورکړئ دوی ته د دوی مالونه حواله کوي. فاشهدوا علیهم، نو ګواه نیسئ په هغوی باندې. وکفا بالله حسیبه، او کافی دی الله حساب اغستونکی. نو گویا الله جل جلاله د یتیم د مال متعلق فرمایل چې تاسو د یتیم مال دا به په خپل قبضه او اختیار کې ساتئ، دا به فضل خرچۍ له او تاوان له ضایع کېدو له به نه ورکړي. الا بالتي هي احسن، مګر په داسې طریقې سره چې هغه د ټولو نه ښکلې او غوره طریقې، یعنی یتیم مال د هغه وله په تجارت کې ولګي، په بل یو کار کې ولګي، د پاره د دې چې اصل مال هم محفوظ شي او د اصل مال د محفوظه کېدو سره سره د دوی مال چې نو هغه ترقي وکړي، سیوا چې نو هغه هم شي. نو داسې طریقې باندې کولی شي حتی یبلغ اشده، تر دې چې هغه ورسېږي خپلې ځوانۍ ته. نو چې کله دې خپلې ځوانۍ ته ورسېږي نو بیا د دې د مال د ته حواله کوي، لکه څنګه چې مونږ صورت نساء دغه آیات وي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، نو د دوی مالونه بیا چې نو هغه دوی ته حواله کوي. اوس دغه نو هغه عمر د رشد دا چې نو هغه کم یو دی، یا دوی چې نو ولغې اشده خپلې ځوانۍ ته ورسېد، کم عمر دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وی دا 13 کاله عمر
چې کله دی 18 کاله عمر ته ورسېدو نو بیا به د دا مال چې دی نو هغه دته حواله کړي او صاحبین فرمایي امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه چې نو صاحبین هغوی وایي دا 15 کاله چې کله دی بلوغ ته ورسي نو وایي بیا به د حواله کړي خو شرط یې هلته صورت نساء آیات کې ولګو فإن آنستم منهم رشدا که په دوی کې عقل وي سمجھ پکې وي نو بیا به ورته اله مال حواله کړي که عقل یې کار نه کوي او سمجھ بوجھ پکې نه وي دغه مال ته وي چې حواله کړم او ضایع به یې کړي نو بیا د 15 کالو پورې چې نو هغه دې هم ساتلی شي خو د یتیم د مال د حفاظت دپاره د بل څه دپاره نه یتیم څه ته ویلی کېږي نو بیا یتیم یو په انسانانو کې یو یتیم په زناورو کې وي او یو یتیم چې دی نو هغه په کاڼو کې نو انسانانو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې د چا پلار نه نو دته بیا یتیم ویلی کېږي زناورو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې مور نه او په کاڼو کې یتیم هغې ته ویلی کېږي چې د هغې مثل نه نو د دې وجې نه حضور علیه صلات وسلام ته به در یتیم ویل داسې بې مثله کاڼی چې په ټول مخلوق راغونډ کې خو د حضور په شان چې دی نو هغه څوک به پیدا نشي نو ځکه الله چې دی نو هغه دغه اتم حکم ذکر کو ولا تقربوا مال الیتیم ولی او یتیم سره چې نو احسان حکم دی د هغه سره د ښېګړې حکم دی حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی د مخ په ځمکه د ټولو نه بهترین کور هغه دی چې په هغې کې یتیم یو د هغه سره ښه سلوک کېږي او په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بدترین کور چې دی نو هغه حق دی چې په هغې کې چې نو هغه یتیم وي او د هغه سره بد سلوک چې دی نو هغه کېږي خدای یاد ساتئ ګورئ یتیم یو زموږ د پښتنو یتیم دی یا د چېرته په وړوکوالي باندې پلار یې مړ شولو نو که دی بیا سپین ږیری هم شي خو موږ وایي دا یتیم دی نه یتیم حکم دغې پورې نه دی بس چې کله دی بالغ شولو د ده یتیموالی چې دی نو هغه ختم شو که داسې یتیم وي چې بیا دا ټول چې دی نو هغه سوره ناست دا ټول یتیمانان یې نو داسې یتیم چې دی نو هغه نشته دغې وخته پورې انسان یتیم وي بلوغ نه وروستو بیا د ده یتیموالی چې دی نو هغه ختم شي لسم حکم الله ذکر کوي و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا تاسو نو هغه خپل لوزونه پوره کوي او یقینا نو هغه د عهد د لوز متعلق نو هغه به تپوس کولی شي اوس دې نه مراد نو هغه کم عهد دی نو عهد په دوه قسمه دی یو عهد هغه دی چې کم ماوته بلکې انسانان چې څوره هم مسلمانان کافران دې ټولو چې په عالم ارواح کې کم عهد کړو چې الله جل جلاله د آدم علیه الصلاۃ والسلام د صلب نه مونږ ټول د چې نو هغه د وړو وړو ذرو په شکل کې چې نو هغه پیدا کړو او بیا الله شعور راکو او په هغه شعور په وخت کې الله رب العزت زموږ نه اقرار واغستو الستو بربکم نو مونږ ټول ورته وویل قالو بلا او الله تو زمونږ ربې دنیا کې به مونږ ستا حکم چې نو هغه منو د بل چا حکم چې نو هغه به نه منو نو دغه عهد دی هم مراد دی یا د دې نه د مسلمانۍ چې نو هغه عهد مراد دی چې کله سړی مسلمان شي او د کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله نو دی چې دا کلمه وویله د کلمې کې د عهد وکړو چې زه به د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه چې نو هغه پوره کوم نو الله وی ان العهد کان مسئولا اوس چې دا سړی څومره د الله په حکم کې او د الله د پیغمبر په طریقو کې چې نو هغه کمې کوي کوتاهي کوي دې به باقاعده د نه چې نو هغه تپوس کولی شي او دریم عهد دا چې نو هغه د سبب باره کې عام انسانان چې د یو بل سره کم لوزونه عهدونه کوي که څوک چا سره عهد وکړي او زه صحیح شو زه به بیا راشم یا چې دی نو هغه پیسې وغیره ورته وایي زه به صحیح شو زه به یې تاله چې دی نو هغه سبا نه او بله ورځ به یې دله راوړم یا چې دی نو هغه سبا به راشم بیا سبا راځي خو هغه سړی نه راځي استاد محترم چې دی نو هغه د نو هغه زموږ استاد په دې خونګول مسجد کې مزار علوم کې شیخ حمید الله صاحب نور الله مرقده نو هغه به اکثر ښکلي اشعار به نو هغه به یو سړي بل ته قرض ولو نو چې هغه کله قرض و نو هغه به چې رالو هغه به ورته زما هغه پیسې هغه به ورته مړه خیر دی ته زما رورې نن نشته سبا به شي او اوس را سره نشته او بیا به شي او بیا پوره قصه به پې وکړه بیا به د هغه وی هغه به کس پسې بیا سبا رانو نو هغه به ورته چې غرق شي ما سبا ویلو ته نن رالې نو د عهد کوي او عهد لوز ماتوي بلکې اوس خو مونږ عهد لوز د دې دپاره کوو یا چې یو سړی ځان سره هم بیایو
ډېر موږ چې نو هغه د دین په اعتبار سره ارتاو شوي یو نو هغه ته وایي صرف تا د دې دپاره بیا یم چې ته به لاړ شي او دا خبره عهد به وکړي بیا به سره زه راکاږم بیا ماته اسانه ده خو صرف چې یو 3-4 ورځې مهلت وشي ته دې بیا خلاص شي زه به کې مرازه هغې باوجود بیا موږ د هغه سره لاړ شو انا لله و انا الیه ولې زه ستا سره بیا ځم ته خو ما دوکې له بیایي او دوکه چې نه نو هغه خو ناجایز ده حرام ده الله پیغمبر فرمایي من غش فلیس منا چې دوکه وکړه هغه زموږ نه دی موږ سره په هغې کې چې نو هغه شریک یو د جماعت خاطر او د پالټۍ خاطر او د خپلولۍ خاطر او د مرګسیا خاطر د بل طرف د باره چې نو هغه خپل اخرت چې نو هغه تباه کوو بهرحال نو عهد د دې نو هغه پاسداري کول عهد پوره کول الله وایي ان العهد کان مسؤولا دې بچیانو هغه تپوس کولی شي دا بچیانو الله پاکستان تپوس کوي چې تا ولې دا کړم حدیث مبارکه کې د الله پیغمبر فرمایي مخکې څو کرته تیر شوی هم دی الله پیغمبر فرمایي لا اسلام لمن لا عهد له دا هغه سړی د اسلام اعتبار نشته چا کې چې د خپل عهد د لوز یعنو هغه پاسداري دی نو دی چې کم عهد لوز وکړي دی به د دې پاسداري کوي که د دې پاسداري نه کو د دې سړی اسلام چې نو هغه هم نه دی معتبر او بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي د آیات المنافقین کې دی آیات المنافق ثلاث د منافق چې نو هغه 3 علامتونه دي نمبر 1 اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې چا سره وعده وکړي نو د خپل وعده خلاف کوي و اذا اؤتمن خانه او کله چې څوک ورسره څه شی امانت کړي نو په هغې کې خیانت کوي نو ځکه الله وایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا یولسم حکم الله جل جلاله ذکر کوي واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا القسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم الله وی تاسو چې نو هغه کله نه پوتول اغستل او خرڅول کوي نو په اغستل او خرڅولو کې نو هغه ډیر زیات نو هغه احتیاط کوي په دې باندې چې نو هغه د قوم شعیب علیه السلام قصه چې نو هغه 2 پیری مخ کې تیر شي سورة هود کې او په سورة اعراف کې تفصیلی چې نو هغه منګال تیلو خو صرف بعضی اهم خبرې نو په کې لږ دوباره منګوایو نو وای اوفل کیل پیمانه چې نو هغه ورکوا کله چې جوګ کې نو دغه جوګ په صورت کې چې نو هغه پوره جوګ ورکوا اوس دې نو هغه خلک کله چې بل نه نو هغه څه شی اخلي نو ټول اخلي او کله چې په خپل سور کې نو هغه بیا ګلګ ورکوي بعضې کرته اکثر دا بعضې دومره تکړی ته چې هلاک کې په دې کې که خیال مو کړی دوی تله له څه شی ورکوي دا کې داسې راواچوله نو ډایرکټ په داسې کېږي او اوچتې کوي نو چې هغه ډایرکټ په تیزه کېښودلی شي نو اوس خو دا ډیجیټل چې نو هغه تللی دي نو هغه زر نمبرې چې نو هغه وایي اخولاړ شي دی واپس بیا راولي هوال ناجایز دی حرام دی ځکه دی نو هغه ته دوکه وکړه او دوکه چې څوک کوي الله پیغمبر وایي دا زموږ نه دی ناب تول دې کې مچ نو هغه پوروالی کې سوا چې نو هغه به ورکوي خو کم چې نو هغه به نه ورکوي د دې په وجه الله رب العزت چې نو هغه قومونه تباه کړي و اوفوا الکیل نو پیمانه چې نو هغه اذا کلتم هر کله چې تاسو چې نو هغه پیمانه کوئ پوره به ورکوئ وزنوا بالقسطاس المستقیم او تول کوئ په تله سمه باندې نو تله سمه چې نو هغه څنګه یعنی دغه تله بالکل درست او برابر چې نو هغه ساته اوس تاسو ګورئ پټرول پمپ ته چې لاړ شي هغه به د ګرارۍ وباسلي بل ته چې لاړ شي د هغه به پکې ځای نو هغه ګیس والا پسې چې لاړ شي هغه پکې هغه آسي هوا چې نو اوبه یې پکې ډکې کړي چې کم یو ځای ته ځای هلته نه دی او په لږو پیسو په خاطر مونږ خپل ټول محنت چې نو هغه ضایع کړو د لږ شي په خاطر باندې مونږ خپلې ټولې پیسې چې نو هغه حرام کړو اوس په دې کې به تا ته څومره میلاو شي د 10,000 په تیلو کې تا د چې نو 1500 روپۍ نشي میلاوی دی خو خپل 10,000 روپۍ چې نه هغه پتا حرامې کړلې دغه شانتي چې نو هغه په دې شزونه کې نو الله جل جلاله وزنوا بالقسطاس المستقیم تاسو په سمه طلبانه چې نو هغه تول کوي تاسو ګور اکثر د بازي ډیجیټل تل چې نو هغه د س نمبر دې کټ ورکړي یره دا دې سیده وې زه په پويګم نو دا خو مونږ تم په د ته په پويګي خو زمونږ نه خو دې شي پټ کړه مونږ په نه پويګو د کی چې نو هغه وهني کې ارسړی او بیا چې نو هغه مونږ مثالونه هم ځان لدا کړي چې کاری هغه سرکاري په خرچ نو هغه په هم کو الله وی دې سی بنه کوي وزن بالقسطاس المستقیم په سم تل چې نو هغه به تول کې ذالک خیر و احسن تاویلا الله دې فائدې ذکر کړی چې کله تا پوره ناپ ورکو پوره تول چې نو هغه دې کو صحیح دې کولو دو فائدې به تا ته ملایږي ذالک خیر
الله وی دا ډیر غوره دی. په دې کې چې تا ته کومه منافع میلاو شوله، کومه فایده درته میلاو شوه، دا به باعث برکت وي. دا به په دنیا کې چې دی نو هغه ستا دپاره اعتبار او عزت چې دی نو هغه به ذلک خیر و احسن، او دا چې دی نو احسن تعویلا ډېره ښه ده چې دی نو هغه د انجام په اعتبار سره. صحیح معاملات دا د انجام په اعتبار سره ډېر ښه دي. څه وخته پورې خو به ته بل دوکه کې، خو بیا به وروسته چې رو د باندې خلک خبرېږي، بیا به د په طرف څوک چې نو هغه ناراضي، او چې پوره تول او پوره صحیح طریقې باندې چلېدی نو څه وخته پورې به ناکام خو وروسته به بیا چې نو کامیاب شي. یا وذلک چې نو احسن تعویلا د انجام په اعتبار سره به ډېر ښه. ته چې څومره هم رزق ګټې دا ټول به حلال وي، او د حلال رزق په وجه به تا ته الله پاک د عبادت توفیق درکوي. په آخرت کې به په دې کې تا ته اجر و ثواب میلېږي، ځکه د الله پیغمبر د تاجر لوی صفت ذکر کړی دی چې نیکان صالحان تاجران چې د هغه د الله د حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق چلیږي. الله پیغمبر فرمایي دوی به په ورځ د قیامت، مفهوم د حدیث دا دی، د دوی به د سینو هغه د انبیا علیهم السلام سره، د صالحینو سره او د شهداو سره چې دی نو هغه به حشر کېږي. و احسن تعویلا. او که چېرته داسې نه دوکا، پراډ، چې نو فریب، دا چلونه چې دی نو هغه کوي د لږ شي لپاره چې نو هغه آخرت تباه کوي، نو بیا الله وایي د داسې تجارو د دوی به حشر په ورځ د قیامت چې دی نو هغه د فرعون حامان سره چې دی نو هغه به کېږي. اللهم احفظنا. ځکه الله وایي ذلک خیر و احسن تعویلا. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ولا تقربوا او من نزدیکی گئی مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر پاغه طریقه هي احسنو چې هغه د ټولو نه ښه غوره وي، حتی یبلغ تر دې چې هغه ورسیږي اشده خپل ځوانۍ ته. و اوفو بالعهد او پوره کوئ، پوره چې نو هغه ورکوئ، پوره کوئ بالعهد وعدې لره. ان العهد بېشکه د وعدې به کان مسئوله تپوس کولی شي. و اوفو الکیل او پوره ورکوئ چې نو پیمانه، اذا کلتم هر کله چې تاسو پیمانه کوئ. وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کوئ په تله سمه باندې. ذلک دا خیر بهتره ده و احسن تعویلا او ډېره ښه ده په لحاظ د انجام.